برنا د اذان نه مخکې ورسته نه کله په زور باندې اذان یې ګرځول دغه د نبی رسول الله نه د سنت طریقې له خلاف ده. ما بیا دغه عمل ستاسو ګرځيږي توجه سره. ما وی ها دوه قسم اعمال دي. یو هغه چې هغه وخت سره تعلق ساتي، شریعت د وخت سره خاص کړی دي. 15 ټیمه اذان د وخت سره، 15 ټیمه منځونه د خپل وخت سره، د رمضان روزې د وخت سره، د بیت الله شریف حج د وخت سره، دا هغه عبادت دي چې د وخت سره تعلق ساتي. په بل ټیم کې نه کیږي. توجه غواړم. ما وی ها بعضی اعمال هغه چې شریعت د وخت سره خاص کړي هر وخت کې ولا شي. اوس کته د غیر لپاره وخت خاص کې په دې سره بدعتي ګرځيږي. تاسو ګورئ پیغمبر بر جمعه په شپه باندې په عام شپه باندې هغه سورۃ الملک او تبارک الذی به ویلا. صحابه کرام او تابعین با روایتو کې ستره کنه څوک چې سورۃ الملک تبارک الذی روزانه وي په دې سره دغه سره د قبر د عذاب نه محفوظي، د قبر د عذاب نه. کومه کې استاد دایره ولګول د جمعې په شپه خاص قوم د دې لپاره راجمع کې هغه په زور هغه تابع اتل شروع کړو. راځي راجمع شي سورۃ الملک وای اهتمام کړي د لپاره. استاد دغه سورۃ الملک اوله جنت ته بوتله وستي جهنم ته بوزي ول بدعت وګرځیدو. کیفیت او هيئت ورته شریعت نه مقرر کړه ته مقرر ته جو غړم. مثال به درته وایم. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه حدیث کتابونه نقل کړي. قرآن وی یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. قرآن وی ذکر ډیر کوي. قرآن وی ذکر. عبد الله بن مسعود حدیث موجود دی. سکسان راجم دغه سي حلقې لګولې کیفیت جوړ کړو، اهتمام به لاګي کو، راجم کېده بس ذکر به کو. عبد الله بن مسعود رضی الله عنه راجم شو ول او بدعتیانو پیغمبر نه ذکر نقل لدا طریقه دې نه نقل تاسو دا طریقه او دا ذکر بدعت ده. تاسو دا طریقه او دا ذکر د پیغمبر نه سورۃ الملک تبارک الذی نقل له خدغه حلقې لګول جمعه بشپ داتې نقل لہذا په دې سره بدعت ګرځي. شریعت یو عمل د وخت سره نه خاص کړي. خیرات د روح کوه اوسته و می سره خاص کې، تیر سلوخته می سره خاص کې، ته و جمعه په مړي پس کوم په دغه تخصیص سره د بدعت ګرځي. خبره پوهیږي. نو دویم شرط سره چې دغه عمل د سنت خلاف نه وي ورنه الله نه قبل. او دریم نمبر چې اخلاصي ریاکار ریا چې بکی د بنده لپاره الله دغه عمل بیا سو شرایط شو. اول نمبر عقیده، اول نمبر ایمان او صحیح عقیده، دویم نمبر عمل د سنت موافق، دریم نمبر هغه د ریاکاری نه پاک په اخلاص سره. څلورم شرط چې کله مال لګي هغه مال به حلال او طیب پاک وي، هغه غلط سیز هغه حرام سیز باندې لګي. دا څلور شرطونه فقهای کرامو ذکر کړی دي. بیا هم توجه وکړئ. دا څلور سیزونه بتاته چرته زده کیږي. ما وی ها کشرانو ته مدرسو ته راشي، مشرانو ته تبلیغی جماعت والا سره لاړ شي. توجه دا مشرانو ته تبلیغی جماعت سره لاړ شي. ایمان زده کوي، عقیده زده کوي، توحید زده کوي. ما څوک مشرک دی هغه دین په نوم باندې گمراه نه کی. تبلیغیانو سره لاړ شي، توحید زده کا، شرک ما وی شرک نزان وساته، اخلاص زده کا، سنت طریقه زده کا. توجه غواړم. ما وی تبلیغیان هغه خلک دي چې پر دنیا کې پیغمبر سنت جنډې اوچته کړي، د شرکیاتو دی وی مړ کړي، د شرکیاتو به دی هغه مړ کړي. ما وی توجه غواړم. ما وی دغه تبلیغی جماعت والا دي نن چې ستاله کی ترازی کړه. تبلیغیان کافر دي، تبلیغیان خوارج دي، تبلیغیان مرتد دي، علماء دیوبند خلاف ولا کافر دي. توجه غواړم. په دین نارو پسې تاسو مزه په دین نارو پسې والله زم کولای شمه. سبا درته کتابونه راوړم کوم څوک چې چغي وای کنه دا قوم دی والله چې خپل مخونو ته شیشه کې ردی کتلی، خپل مخونو ته شیشه کې نه دی کتلی. ما سره بل اوس په خبر کې ملاو شو ناو یو واده کې د جزولې د مرانس د شو سره خواته کې نو سګه په شروع کړو. ما ورته ویلا ما ته یار د تاسو تکفیریان زیاتې په نن خبره د کفر ټاپه لګوي. ما ته نه تابره کې شرانو کتابونه لګي کتري د مشرانو بده نه کته. ما ته کم مشرانو خپل مسل نو ماتره د دې د مشر حواله دی کتاب کې لیکل خپل ځان باندې د کفر پتل. یو بندته قائد اعظم هم دغه په نسبت کافر دی، علامه اقبال هم دغه په نسبت نعوذ بالله دهری دی. ما یو عالم ته پاتې نه دی کفر د پته دومره ارزان دي. ما ته راځي مونږ سره تاسو کې څوک سنجیده نشته چې مونږ سره کېږي. ما یو عقیده د علماء دیوبند متعین کوي، یو عقیده تاسو متعین کو. جنگ جګړې ما جوړوي پینځه به کېرو. ما کې مدرسې ته مې راځي د امن او امان ذمہ داری در کومه، د دواړو طرف کرای درته کوم ملمستوب استقبال د کومه. ما ته وغواړي خپل مدرسې ته 15 کېدو. یو عبارت زما متعین کې استاد ما ته نه په یو بولې کوم. ما ته ولې
په غنو وکاو نو ما ورته یو مجلس کې په غنو نه کی چې جګړه کې جدا خبره ده او دغه یو چې د دلته کم یو راځي ماته والله چې خپل بیا د بیګنه مچره دی مردار نوم یاد کما اسماعیل حقی په نوم دی کړه کم یو په نوم دی 2 کاله مخکې پېښور کې ماته د سختونه کړي ولې غیر الله د پر علم غیب ثابتون کې مشرک کافر دی بیا دغه نه رسول بیانونه کې چې کله سټیټ تر نبی رسول الله تر غیب علم تنګي هریچن کې ورس بکواس کو التم ور سره ناسم کې شاګردان ګور لیکل وکړه یو قدر علماء دیوبند راوخه چې کفر ده یو وخت استامتن الته سي چوت आवाज کو اگر هغه مت د الله د پر خلاصم کوي بس تا غزنه وته زته ته مناظره په تارو کې نه کیږي مناظره ستاپ کړوي او ستاپ دغه علاقو کې نه کیږي کلا وې ما زبرلیانو ته ملک مورانه وي سپیانو ته ملک مورانه وي ته چې په تبلیغي جماعت د کفر فتوی لګي کنه دا د ملک د عین سره مغداری کې دا د ملک د عین سره زما پورا بیان تاوري چانوم دی واورې دو ما کولای شو کنه چې یو نومې در والله د دې سره چې کومې جبې دي دا غینه زموږ سره غټي جبې دي خو مونږ عزت او شرافت زده کړل زمها ما ته معلوم دي ستا علمیت ما ته معلوم ده ما ستا عقیده نظریه ما ته معلومه ده زم د ځان سپې ما جوړوا لوډ سپیکر کې چای ما لگاوا ما په تبلیغي جماعت خلاف مستقیم او بیا د بیکوا ما ها زدر تدازل مهلت تر کوم آینده زما کابر په دغه علاقه کې یاد نه کې ما آینده زما تبلیغي جماعت یاد نه کې ورنه جواب ان کا جواب پتھر سے دے سکتی ہے زم ها دومره د ځان سره یاد وساته والله که زما کابر په ستکر ځل کې کابر سے پرشتے نه دي یا ما ته معلوم دي او دغه کفر شرکی عقاید بیا بیانول شم دته خو سنشتره کې نظام ساقین شرکی ته دوغي د سرداری پردي غلط عبارات د وخت رسنه کټ کې ته دوغي صرف ګستاخ پلان کې کافر دی پلان کې کافر دی ما وی ها بخاری شریف کې حدیث موجود دی سب چې مسلمان تر کفر نسبت کې کفر ور باندې په خپل را واپس کی ان شاء الله کفرونه ور تر سیل غزت هم درته ما زم ها علاقه کې شرم جوړوي انتشار ما جوړوي چې یقینا په عبارات باندې مناظره کول غواړي زما چرند کمی ودر پکې د مور حلال پریس کلی جنگ جګړه ما جوړوا هغه ملک مورانه وا ولې دا زما ملک له د دې ملک چورانی کې دغه زور ماته ملاوي ماته معلومه چې اکثر در پکې افغانان دي بیا بزي الله خبره ته پرېګ دوي ما وی ها باړه کې راته شر جوړ کو باړه ورانه کړل نو څه ونه کړل کنه دغه سپیانو اخو پنځپریانو دواړه د پاکستان دشمنانو پیر سي برمان د پاکستانو کې افغانستانو کمزیو نن چې مال باړه ورانه کړل پرشتره وسو ستاره ابل منیر شاکر کم چې پاکستان یو هغه چې د نور په لاسونو کې لوبېرو وسم لوبېږي ثوابای کې بل ورسلان چې کړي دا کم چې زمونږ ملک رانه دا والله دا بدر نبی عزیز دغه ملک مې کې ستاله کې تل خپل ټولو تبلیغیرونو ته ما دیوبندي ملګرو ته دیو 5% هم نه دي 95% زما ملګری دي ما ها زدر ته دلته چې ستا په کابر باندې کفر چاپی ولګی کنه ما ته جنگ جګړه ما جوړوا جنگ جګړه چې بری سره وطن رانیږي کنه او دا وطن زمونږ کور دی کنه دی بیوقوف سره خپل کور رانیږي کنه د کور امن او امان خو بیوقوف سره جوړ ما دا خو زمونږ ملک دی د خلاف چې کم لاسونه اوچتيږي مونږ هغه لاسونه غدار ګڼو ما دې ته چې غلط نه کم لاسونه راوچتيږي ان شاء الله هغه لاسونه مقابله به مونږ کو تاته ما جنگ جګړه ما جوړو صرف دومره وکا تاسو معززینو مشرانو ته صرف د زور ته دومره زم اول هغه ته دلته خبري جنگ جګړه ما جوړوي په خبر کې درته زما مدرسه معلومه را خپل پنځم ولیان دی راولا همیشه باسونه په دلایل سره شویری په څو سره په ګستاخیانو په بیان سره نه دي شوی په کنزل سره نه دي شوی ما وی ها مناظره د انبیو سنت ده خو ما شر جنگ جګړه ته ما جوړوا پنځم ولیان دی پښتانه راځم کې ور باندې اعتماد ده ما وی ها زما مدرسې ته پېښور کې رنګ روډ باندې راشه صرف ما ته 15 ورځې مخکې اطلاع وکړه ما وی التراشه د لارې کرایم درته قسم بالله در کومه د امن او امان ذمہ داری هم درته در کومه ما وی ها استقبال دم کوم روټي مل مستوب دم زما په ذمہ باندې په کم الفاظو کې امن ذمہ داری غواړي کم طریقې سره غواړي درته درکول ته تیار یم ما وی ک التراسی ما بسم الله کما در غواړه ما تقریبا د شلو پیرونو زیات ویلا په خبر کې بریانو مدرسې سره ما جنودیه ته می در غواړه ما التسی پیانو ته ویلې ما د غلام حضرت مولوی صاحب جوز دنیا نه تلل دغه مدرسې ته
مې درو غواړه. ما وی ها ها هغه بل یو مردار د هغه مدرسې ته مې درو غواړه. ما وی زه راځم صرف د امن او امان ذمہداري را تراکه په سر مې ټوپک منی سا سنکره مخ کې کړه در پسې مې کسان درولېګل یو تر په سر درې ټوپک مارو درولې. ما ویل هغه بکوا صرف دومره وکا پنځه سره کې زما مدرسې ته راځي بس سره چې شم بسم الله کې دلاري کریم در کوم ما در غواړي جنیدیه ته مې درو غواړه. ما وی هغه بل مدرسې چې کومه مدرسې ده ما در غواړه یو عقیده زما متعین کا یو عقیده ستا متعین کوم. ها شوق بدر ته پوره کوم هر جمعه به یو عبارت باندې مجلس لګاو په یو مجلس کې به جنگ جګړه نه کوو په یو عبارت باندې خپل موقف خپل عقیده به ذکر کو بیا په دلایل سره وکړو. ما ویل تارو مسلمانانو قسم بالله وکاله تیر صورت چغه لګوم تاسو ته راځي کافر وای ماته ولې نه راځي. توجه ستره توجه غواړم که دغه نشي کولای کم از کم دومره وکړه د لاس نه ونیسه خپل اجره کې کینو ټیم ورنه تو اخلصه دا خو دروغ تاسو وي مونږ دومره ځکه چیلنج کو مونږ دومره ځکه چیلنج کو مونږ دومره ځکه دامو والله ټول دروغ وای بس. اچھا سدی والا چې کوم د شفیق والله التبس زما تقریبا په دې درې میاشتو کې 15 بیانونه دغه خو شاته ما وکړه امر ځکه لګیای دې ځکه وتخیرو دې ځکه وتخیرو ما د کلته مویلا د علاقې مؤسسین می ګوران جوړ کړه ما جنگ جګړه دلته سره کفر فتوی مونږ په یو بل لګول شروع کړه علاقې ورانی کې نو ورانی یار تاسو ته مؤسسین او تمخشرانو ته علاقې ورانی کې نو ورانی تاسو علاقې ورانول غواړئ ما کولای شو کنه شو کولای د تر خپل کتابونو دومره پته نشته سمره چې ماته پتر الحمدلله اوس مې درته راوړی شو انور خو وی پر زبر رحمان باندې دروغ لیکل دي ما وی ها غم کو کتابونه را سره دي چې دغه کاتب غلام حضرت مولوی صاحب دی ان شاء الله زه کوم چې وهم زه یو مجلس کې دوی به ته وګورم خو دلته کوم دغه ټاپې زم لګول شم ستا مشرانو کتابونه بشم خو زم په دې سره علاقه وطن رانی کې موږ دغه کار کول تیار نه یو ورته تیار ما وی تاسو مشرانو ته منکې دغه خلک منکې اخیر د صبر هم سهدي حکومت نه مطالبه کوم دغه خلې بندي کوي زم حال امن او امان په ماحول کې ماته راشي ما درو غړ آسان خبره ده کنه ده التبس په دې درې میاشتو کې 15 ځل ورته ویل یا ما تراشه یا ما حج آباد ته درو غړ صرف د امن ذمہ والله زمکا او اسمان به یو شیخ واغه خبره نشي قبل ولای تاسو ته ممکن دی نه کې تاسو وو کوي کنه ځه 15 کسان د دواړو طرف نه کېنوي زیات نه کېنوي یو عقیده زمون متعین کی یو زره دیو متعین کوم تبلیغی جماعت د علماء دیوبند متعین کوم ما بسم الله کې را سره کېنوي کپ میدان د تر تبلیغی جماعت عقیده غلط ثابت کړه د علماء دیوبند غلط ثابت کړه ما وی ها حضرت څه قسم جرمانه غواړي زدر کوم زم د دې سره اعلان کوم تاسو ټول قوم ته چې راځي بسته کراته ثابت نه کو د قیامت د ثواب پوری ان شاء الله العزیز نشي ثابت وله به د سپول خلې بندي کوي چې بل طریقه په سات دلته خورل ولا ما ترازی زما په یو आवाज سره د پوسټر چاپ کولو ضرورت هم ماته نشته زما په یو आवाज یو میسج سره زره پورا علاقه راوستې شم خو زین راو باسم مونږ دیو بندیان کولای شو کنه شو کولای او ان شاء الله تا د تبلیغی جماعت ولنه دی یاد د تبلیغی اجتماع او شتا چرته پوسټر ولې دورا وې اجتماع میسج دی وکړو ما وی چرته اشتهار دی اخبار کې وکړو څومره دنیا ورته 20-25 لاکھ مجمع سلورم اجتماع راځي د هرې علاقې 20-25 لاکھ ته چې ټول زور ولګي میډیم استعمال کې ته 15,000 نشي راوستي ستا مثال خو د مال کې نه دی وها زه مقلیت درته صبر کوو زم چې ملک او وطن راک نشي زم د علمي ماحول کې موږ د نور سيزونو نه یو قائل بالکل قطعا د دلیل په میدان کې خبره کو بیا هم تبلیغی جماعت والا عقیده نظریه د قران سنت موافق ده الحمدلله وزي ور سره تبلیغی جماعت والا سره کم از کم یو سه روزه ولګوي دنه خو یو ګوري کنه تبلیغی جماعت والا سوې یو سه روزه خو دنه ولا د دیو دغه مزارونو تم لاړ چې کم د دیو هغه خانقاهونه دي درې ورځې التم تیرې کې درې ورځې تبلیغی جماعت کې تیرې کې فیصله پتا پر एकदम ته استا خدای فیصله بیا ته وکړه
ته بیا فیصله وکړه کم چې ورته هغه سجدې لکېږي کم چې کاڼي په ځان باندې رابږي کم چې هغه لګیا دی هلته خاورې راوړي کله چې ځي هلته پیرانو نه بچي غواړي اولاد ترې غواړي دل طرف یو طرف تر توحید ناره ده بل طرف تر شرک ناره ده یو طرف تر سنت چغه ده بل طرف تر بدعت چغه ده یو طرف ته الله والا دي بل طرف ته قبر پرست دي یو طرف ته د رب بندګان دي بل طرف ته شیطان بندګان دي یو طرف ته ها رحمان والا خلک دي بل طرف ته شیطان والا خلک دي زه تاسو ته بچا بسې مسلمان رورا بس چلو په دې خبره ختموم تبلیغي جماعت ولا سره به وخت لګوي کنه زه چلو زیات نه وایم نقد یو سي روزه به څوک لګي ځه یو منټ کم از کم زمې لمه تاسو ته راغلم یقینا والله نن بیماری حالت کې دومره دی ورځو کې سلويخ 10 منټونه زیاته خبره نشم کول دا دومره تفصیلی مې وکړه زه به تاسو خو مې یو حق کېږي کنه 3 ورځې به نقد راته څوک راکوي زه 3 ورځې نقد 3 ورځې لا سوچت کېږي لږ پاسې چې دغه شیطانانو زړونه خو وچوي کنه پاسې یار 3 ورځې برات پاسې دومره خو تاسو دغه مکوي کم همت مکوي کنه مونږ پښتانه یو د میلمه اکرام دي زمونږ طالبان نه تاسو عوامو ته وایم تاسو هم پاسې کې طالبان خیر دی لږ تاسو الله تاسو خبرې مکوي ماته توجه وکړئ توجه د تاسو سپینګیرو ته وایم مشرانو ته تاسو لکه نه جزاکم الله توجه ستره تاسو مونږ به ان شاء الله 15 منټه لیټو خیر توجه وکړئ توجه د تاسو ما علاقه کې سپینګیره والله د اذان نه مخکې براتلو د جمعه ته وګدو منځونه نفلونه به کوله هغه امیر صاحب ماته ویل دته وایا زمون خبره نه مني ورته چې سي روزه تر سره لاړ شي ماغه بابا ته مورته چې سب لاړ شو ور سره زما خبره یو من الله دې اوس مغفرت وکړي وفات شوی دی لاړ ور سره تبلیغي امیر صاحب ماته سو ویل واپس چراغه ویل والله چې دعا قنوت ورته اللهم انا ورته نو ورتلو کم از کم 60-65 سال عمر کې وو مونږ نور ګډ وړو بل بابا وی چې زمزکه نه وسه پورې مونږ ځکه چاته نو خلک بوج سپینګره د مونږ نو ورځي په دې عمر کې توبه وبس الله قبلای زه خپل تاسو ولا سمره درته ویبا د دې خلکو مقصد صرف شر راوستل دي تبلیغي جماعت ولا تاسو تخوات دغلت 400 د نږدې علاقه شاهین صاحب اچھا پیژنې شاهین صاحب اچھا نو مې مخکې وسسنوم دی شاه جهان بادشاہ زم شاه جهان بادشاہ صاحب لیدل دي کنه لیدلم دي مخکې به څه کول په یو پروګرام باندې غانو باندې وسوم غټي پیسې لکونه زرګونه غستا اوس ته ګوره ګیلکار دی خخته لګي بچي مدرسو کې در تبلیغ ولا انقلاب دی کنه دی تبلیغ کرکټ په میدان کې خلک وسته کوي نه وستا یار کم خلکو چې شرابونو کبابونو زیناګانو کې مبتلا تبلیغي جماعت ولا راوسته ګیره پرې خو دي والله چې اوس د مولا او تبلیغي پرخ نه کیږي ته دې ته انقلاب نه وسته یار بس صرف تاسو مشرانو ته عقیده نظریه په کې صحیح کېږي مشرانو ته مشران خو ماشاءالله ان شاء الله دغه وعده د کنټرول برګوي مشرانو ته تاسو یو جماعت راکې چې تاسو باسي یو سه روزه ما ته وې دی وې ریونډي او تبلیغي الحمدلله فخر دی ماته زویما زما د نجات د پر ان شاء الله نور هر سم یو طرف ته زما د نجات د پر دومره کافی دی ان شاء الله چې تبلیغي جماعت دفاع کوم ان شاء الله دغه باندې راته د رب نو امید ده ان شاء الله ولذي او دنیا کې زما ښکارې امداد او نصرتونه رب کوي زم ان شاء تاسو مشرانو ته تاسو یو جماعت را کې مشران نه دی ودرېدلې مشرانو ته تاسو ته وایم زه کم یو مشر اول پاسې هغه ته ټوله اجر رسیږي مشرانو کې پاسېږي شابه توجه ده نور خبرې مکوئ بس ما ته وګورئ ځکه دومره نشي کوله توجه شو یو 3 جماعتونه خو پاسې دومره تبلیغي جماعت مخالفت خو بنه کو کنه مخالفت ولا خلق ملګرتیا خو بنه کو کنه والله کسره ټول عمر عبادتونه کوي کنه ولا تبلیغي جماعت مخالفت کوي تبلیغ مخالفت کوي قسم بالله در جهنم تلو لپاره وزدام کافی ده مخالفت خو بنه کو کنه انشاء نه وکاو وعده زما سره چا وعده الله سنو چت کوي الله دې عمل کولو توفیق راکړي الله دې د اهل حق سره مونږ ته ملګرتیا نصیب کړي ان شاء الله خپل بچي به حافظان عالمان کو کنه ان شاء الله دغه قران دی الله زموږ د ژوند دستور وګرځي الله رب العزت اهل حق سره مونږ ته ملګرتیا نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله رب درود شریف ټول وایي اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. یا الله زموږ د مجلس په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوه. الله هم کوم ختمونه شوي دي دغه ماشومان والله ته خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوه. دغه ماشومان د قرآن په عمل عالمان یې جوړ کړه. الله د مور او پلار او د استادانو دپاره صدقه جاریه او ذخیره د آخرت وګرځوه. الله دې مجلس ته څومره مسلمانان راغلي دي په زړونو یې څومره جایز حاجات دي الله ټول ورته پوره کړه. الله د ټولو مغفرت او بخښنه نصیب کړه. الله څومره مریضان ناست دي ټولو ته شفای کامله عاجله نصیب کړه. څومره قرضداران دي پروردګاره د قرضونو یې د خپلو غیبو خزانو نه د ادایګۍ انتظام وفرمایه. رب العالمین دغه مدرسه اداره مسجد څوک چې ورسره تعاون کوي د خپل شی نشان مطابق اجر ورته دنیا او آخرت کې ورکړه. الله دنیا او آخرت کې اجرونه ورکړه. الله څومره دې علاقه کې مړي شوي دي د دې بچو د دغه ختمونو ثواب او اجر ورته ورسوه. د دې په برکت او توفیل سره مغفرت نصیب کړه. هغه زموږ ملګری نعیم الله مدني صاحب د ترور زوی بیګا چاویشت دی هغه ته دعا وکړئ الله یې دغه شهادت قبول کړه. پروردګاره مغفرت او بخښنه نصیب کړه. پسماندګانو ته صبر جمیل نصیب کړه. رب العالمین د امت مسلمه په حال رحم وفرمایه. الله څومره مسلمانان چې مظلوم دي د کافرانو د ظلم شکار دي الله دغه مسلمانانو مددگار شه. الله د هغوی حفاظت وفرمایه. الله د مسلمان ملکونو حفاظت وفرمایه. الله نن ټول کافران یو شوي دي زموږ د مسلمان ملکونو د ورانولو دپاره الله زموږ د مسلمان ملکونو حفاظت وفرمایه. الله د پاکستان حفاظت وفرمایه. الله د هر قسم شرونو زموږ د وطن پاکستان حفاظت وفرمایه. اسلامي نظام پکې راوله. الله د سعودي عرب حفاظت وفرمایه. الله د حرمین شریفینو حفاظت وفرمایه. څومره خلک چې د پاکستان او د سعودي عرب او د څومره مسلمان ملکونو یې دغه ټولو خلاف خصوصا د حرمینو شریفینو خلاف زموږ د وطن پاکستان خلاف منصوبې جوړوي الله ټولې منصوبې ناکام او نامراده وګرځي. الله ټولې منصوبې ناکام او نامراده وګرځي. رب العالمین څوک چې ستا د دین دپاره په کم شکل کې کمه جامه کې کم ځای کې کار کوي الله کامل امداد او نصرت یې وکړي. الله کامل امداد او نصرت یې وکړي. رب العالمین زموږ په حالت باندې رحم وفرمایه. الله د امت